بسم الله الرحمن الرحیم. آصف اقبال بیا یو نوی لیکچر سره حاضر یم. دې لیکچر کې به انشاءالله مونږ سټډي کوو د وایل لوپ. لومبې دا ضروري خبره ده چې دې کې مونږ وایل لوپ پوه شو چې وایل لوپ څه کار کوي او څنګه کار کوي. که وایل لوپ لږ مونږ د فلو ډایګرام وګورو نو دې نه مونږ ته ښه کلیر پته لګي چې کله سی پی یو زموږ پروګرام ته اساین شي نو دې به لومبې د وایل لوپ ته سټارټ کېدو نه بعد چې دې به لومبې راشي کنډیشن ته. دلته به کنډیشن چک کړي. دې کنډیشن چک کېدو دوه ریزلټ راوتی شي او دې ته نارملی سی یا سی پلس پلس کې بولین ټایپ هم وي. یا به ریزلټ ټرو یا به ریزلټ فالس وي. که چېرې ریزلټ ټرو وي نو دې به راشي کوډز ته او کوډز به رن کړي. کوډز نه بعد به دې دوباره واپس اتوماټیکلی راشي کنډیشن ته دوباره بیا به وګوري که بیا کنډیشن ټرو وي دې به واپس راشي کوډز ته بیا به داسې راځي او داسې به د یو لوپ کې سیټ اپ شي. ته ځکه وایل لوپ ویم یا سایکلز هم ورته ویلی شو. خو که فار ایگزامپل د رن شو او دا کنډیشن فالس شو دوه کنډیشن کیدی شي یا به ټرو یا به فالس وي خامخا. اوس دې که فار ایگزامپل فالس شو نو بیا به دې په دې فالس سایډز باندې وځي او د لوپ انډ ته به ورسي. مطلب دا دی لوپ په دې ځای کې ختم شي او دې ځای لوپ ختمېدو نه بعد به دې د دې لوپ نه بار شي. که دې پسې نور کوډ ځي لاندې هغه به رن کړي که هغه ني بس دې به بیا پروګرامونه هم بهر شي. اوس د دې دا د صرف فلو چارټ دی دې ما مطلب دا و چې تاسو صرف په فلو چارټ مدد سره لومبې پوه شئ. بیا به انشاءالله العزیز په دې باندې موږ پریکټیکل پروګرام ولو بیا موږ دا ګورو. اوس دا ګورو د نمبر سره لږ ګورو چې دا څه ریزلټ راکوي. دا به د ببل ته ګورې دا به سټارټ شي د سټارټ نه او موږ کنډیشن ورکړو 3 is less than 4. دا کنډیشن موږ ورکړو. اوس چونکې دا کنډیشن ټرو دی 3 همیشه 4 نه لیس وي نو چې دا کنډیشن ټرو دی دا ببل به ښکته راشي. که دلته چې څه کوډ وي هغه به رن کړي او کوډ به موږ مخکې ورکوو او بیا به په دې ببل رن کېدو نه بعد چې دلته راشي دې کې به 1.8 کې په دې کې او دې واپس راشي کنډیشن ته نو مخکې ورپسې ګورو. دا دې راغې کوډ یې رن کړه د هغې نه بعد به دې اوس په دې لاین باندې واپس لړ شي او بیا به خپل کنډیشن ته ځي. دې به اوس دوباره کنډیشن ګوري خو کنډیشن دوباره به زوړ کنډیشن نه ګوري چې کوم نوی کنډیشن دی هغه به ګوري. نوی کنډیشن راغی د سره اوس په 3 کې چې موږ 1.8 که 4 راغی اوس په دې دا کنډیشن ګوري. فار ایگزامپل دا نیو کنډیشن ټرو وي نو بیا هم دې دغه شان ښکته راځي دا کوډ به رن کوي. خو موږ ته پته ده چې دا کنډیشن فالس دی په دې وجه 4 is not less than 4 نو دې به دې فالس باندې راشي او دا لوپ بلته انډ شي. دا مونږ او چلو دا فالس سټیټمنټ باندې راغی ځکه چې دا مونږ سره ټرو نه ده کنډیشن او وایل لوپ دې ځای کې انډ شو. وایل لوپ مونږ هغه ځای کې استعمالو چې کوم ځای کې مونږ ته ان اډوانس د خبرې پته نه وي چې مونږ به د خپل لوپ څو پیرې رن کېږي یو پیره 2 پیرې 3 پیرې. دا خو ما د اگزامپل په طور یو پیر رن کړ خو مونږ ته اډوانس کې دا هیڅ قسم پته نه لګي چې دا یو لوپ په څو پیر رن کېږي. د هغې دپاره مونږ وایل لوپ یوز کوو. زه به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې کوشش کوم په دې به یو پروګرام جوړوم او بیا به دغه پروګرام مدد سره تاسو پوهوم. فار ایگزامپل مونږ ته یو څوک وي چېرته سټور دی او هغې کې یو کسټمر راشي او هغه هم ډفرنټ آیټمس پرچیز کوي نو مونږ ته اډوانس کې دا پته نه لګي چې دا کسټمر به څونه آیټمس پرچیز کوي. دې دپاره مونږ وایل لوپ یوز کوو. نو تاسو دا ویډیو وکته او وګورئ که فار ایگزامپل څه مسلې نو کمنټس کې لاندې لیکلی هم شئ او که بیا فار ایگزامپل تاسو زما د میل ضرورت دی زه به په میل هم شیر کړم او دا دې نه علاوه دا څونه ویډیوز یا دې څونه سلایډس چې دي هغه په دې رایټ کارنر کې چې کوم ویب سایټ اډرس دی دې اډرس باندې دلته لاندې دلته دا ما ورکړي دي تاسو ورته نه کتیب شئ که څه کوېسچن وي نو بیا تاسو ما سره شیر کړئ. تھینک یو.